آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. اللہ اسماء کی اسم المتعال ہم دے المتعال. سورۃ الرعد دے نہم آیت کے المتعال قرآن مجید ذکر کرے. در اللہ نم دے عین لام وونا داوتل دے دے مصدر منبع علو دا. علو پورته کېدل تو دینا نور اسماء هم قرآن مجید کے مستعمل لی لکا اعلا علی العلی دا اسماء هم دا اللہ رب العزت دی او دا هم دا علو نوت دی. بیا علی اعلا و متعال کے باریک فرق نہیں چاہے اللہ تعالی ہوئی اللہ تعالی ہم ہوئی اور اللہ تو متعال ہم ہوئی. تو علی ورطہ پدی بنیاد باندھے ہوئی چاہے ہر قسم علو پورتوالے کد ذات لحاظ سے رہی اور کد صفت لحاظ سے رہی تا اللہ تا حاصل ہے. اعلیٰ بیا نقیز دے مخالف دے تو دے خبرے چے گندے پا اللہ دے سوک غالب شی پا اللہ سوک غالب کے دے نشی آگا دے کہ الاعلیٰ استعمالی. المتعال بیا آگا چاہتا ہوئی چاہ آگا متصرف و اقدار و مدبری. اسماء بظاہر یوخ کری مصدر یو دے لیکن استعمال قرآن مجید کے جدا جدا دے. پورتوالے کل کل خود ذات لحاظ سے رہی اللہ دا ذات لحاظ سر پورت رہے دا سے پورت رہے چے انسان کا ہر سم رسو چکی تو دا انسان پا ذہن کے خاکہ خو جوڑے دیشی لیکن حقیقت نشیرات لے دا انسانی سوچ نماورا ذات چپائے کے ٹول کمالات ٹول صفات موجود دی. صفات سلبیہ دا کمزور صفات پاک کی نہیں دیتا علو ذاتی ہوئی. اللہ دا ذات لحاظ سرا عالی دے ڈیر پورت دے تو دارنگے دا آغا صفتی علو ہم ڈیر دا آغا دا ٹولو نا عالی دے پدی بنیاد چاہتا کمزور نہ دے. دا سے سوک نشت رہے چاہا اللہ وانے زور ورشی دغیتا دا صفات و علو ہوئی او کلا دا اللہ صفت فوقیت پورتوالے دا اللہ فوق دے عرش عظیم دا غین پورت دے اور عرش باندے اگر استوا کرے عرش باندے استوا باندے مغنور نپویو دکے اجمالی عقیدرہ چا عرش باندے رب استوا کرے دا تناستے ماستے خبر مکوے پا عرش استوا کرے دا عرش را گیر کرے دا اللہ دا عرش نپورت دے. دارے دا علو مختلف اقسام دے ذاتی صفتی و فوقیت پدے کہ دا تعویل ضرورت نشتا سیدھا سادہ مسئلہ دا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرامو پدے کے سچو چران نکلی دیکھے نے تفصیلات کری دی اور نے پدے کی چنجی لٹولی دی. بس مختصر مطلب دے انسان دے پاکی عقیدہ و ساتھی چہ اللہ عالی دے اعلیٰ دے متعال دے. اس قرآن مجید کے دا متعال صفت چکم دے کے ذکر کی تو دے سر ہے دا اللہ رب العزت دو صفات نور ویلی دی. دوم ورطا ویلی شی یا ورطا یوم ویلی شی کلا کلا شمیرکو نمونگوی دا درہم کے دیش لکہ عالم الغیب والشہادہ دا دو صفاتم کے دیش یوم کے دیش. عالم دے پا الغیب تو عالم الغیب الغیب نمراد کلی غیبی محض غیب باندے جگڑے کول یا دا زیر بحث راوستل دا سو دانشمندی نہ رکھ کل غیب باندے اللہ ہوئی دا سے غیب چدا اولنا تر آخر دنیا چ نو پیدا بیا پیدا شوا بیا پکے مخلوقات نورم پیدا کلی شو آخرت پورے جنت و دوزخ پورے دیتا کلی غیب ہوئی کلی غیبان یو اللہ ہوئی. انسانان کاغا ملائک دی و کاغا انبیاء علیہ السلام دی کاغا بل سوک دی و کبل سوک دی اگی تو کلی غیب نہیں حاصل. یو دا بنیادی مسئلہ دا کول پکا کل غیب باندے اللہ نے سوا بل سوک نکوئی. انسانان ہوتا بعض جزوی غیب حاصل دیشی سنگ حاصل دیشی یا خدا سے حاصلی گی چہ اللہ اخبل نبی دے اسی نے خبر کی لیکن دا مستقبل سے بعض حال ورطا ہوئی دے دا غیب نہ خبر خو علم دا غیب دے آیا داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخپل علم پا زور معلوم کرنی دی او کنا اللہ ورطا خود تو کنا چاہ خیال دائی چنا دے دخپل علم پا زور معلوم کرنی دی خدا عقیدہ صحیح ندا. قرآن مجید دیتا ہے انباء الغیب علم الغیب و انباء الغیب کے دا بنیادی فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبق نہ ہوئے لے کتابوں نے نہیں لستی دا علم دا پارے بار سفر نہ رگڑے کہ میں سفر چاہ اکڑی دی اگر معلومی دی چاہ تجارت دا پارے تو سوال دائے چاہ ادا سے نبی چاہ اگر دا علم دا پارے سفر نہ رگڑے اور خپلے چرتے کہ مکتب اسکول کالج مدرسہ نہیں ویلی تو دادم لوی کتاب اور چپائے کہ دا 1300 انبیاء علیہ السلام کم واقعات تھی دا ترہ کم زینہ معلوم شو تاسو گورے نو قرآن مجید بکلا کلا بعض واقعات ذکر کی نو ورطا پسیلی کی چا ذالک من انباء الغیب دا غیب خبرون دی نوحیہ الیکا مونگا تاتر دے وحی کو. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا بعض پٹ خبری خود لی تو کہتے ہیں انباء الغیب ہوئی دا غینا انکار غلط ہے. خدای دا مطلب نہ رہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپل معلوم کری یا گند اغت علم الغیب کلی حاصل ہو نہ خدا اللہ نبی ہو اللہ باغت ورخی بعض پٹ سوزنا لیکن قبر کے عذاب نعیم اور قبر کے عذاب نعیم اور ثواب قبر دال مومنان و عقیدہ دا کہ اللہ رب العزت قبروں کے نعیم یعنی نعمتنا اور سزا دوڑ اور گئی تو دینا سو خبر نہیں
لیکن الله خپل رسول ته ښودلی دی صلی الله علیه وسلم چې وی قتل چې د قبر کې سزا ده. اوس خواري او سړی پیغمبر شوی دی او ښیي تا ته چې فلانی ته کشف کېږي او فلانکي ته کشف قبور کېږي. هغه نبوت خلکو د سر نه لرې دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښودلی شو چې دا دوه کسانو ته عذاب قبر ملاویږي او دا عذاب قبر د څه د وجې ملاویږي. نو بعضې وړې خبرې لیکن انسانان هغه واقعي وړوکې وګڼي او د هغې چې کومه بده نتیجه وي نو هغه ته یېره شي. وی فرمایل دا یو کس د بزان د پیشاب نه بچ کو وړو بولونه به ځان نه بچ کو او واړو بول خپل نه یادوي د سارو واړو بول. کم خلک چې د سارو د وړو بولو نه ځان نه بچ کوي هغه اکثر بې علمازه وي بانه یې دغه جامې مې بې علمازه وي یو دغه شان چل کو. دویم کان یمشي بالنمیمه چغله به کولې. یو مجلس کې څه غلطه خبره به وشوه د چا باره کې څه غلط ذکر به وشو نو ده به دا فریضه ګڼله چې اول ته وکړي. دا عامې بیماری دي بلکې خلک دا یې سړي ته خبرلوسې وایي چې دی ډېر خبرلوسې دی ته د هر ځای پته ده دا چغلی دی په دې خو عذاب قبر راځي. ستا کار سره چې د یو مجلس کمزورې خبره وړې او بارې خورې. یو حدیث کې راځي اسنادي لحاظ سره کمزور دی چې المجالس بالامانه مجالس دا په امانت باندې مطلب دا دی چې یو مجلس کې یو غلطه خبره یو کمزورې خبره وشوه دا دلته دفن کا دا بار موړه ولې دې سره شر خوري. یو انسان کار څومره لوی شي لیکن دا هغه د باطن نه یو الله خبر دی چې دې وخت کې هغه د څه څیز نه تېرېږي. دی دا خبره کوي په کوم بنیاد کوي د جذباتو لاندې کوي که نه د علم په بنیاد یې کوي. نو کله کله مجلس کې غلطه خبره وشي هغه دفن کال مجالس بالامانه دا مطلب دی دا بار مخوره. اکثر فسادات په دې نمیمه باندې راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولګېد نو صحابي ته ویل چې یو څانګه راوړو د کجورې څانګه راوړه هغه په میز کټ کړه د هغې دوه حصې شوې دوه شاخه شو یو شاخې په یو قبر کې خود او بل شاخې په بل قبر کې خود. او فرمایل شاید چې الله رب العزت ترکه میں دا تازه یې که نه نو دې نه به عذاب اوچت کړي. دا دعا یو انداز ده. زمونږ خلک په دې څیزونو سوچ نه کوي لکه دې کې خو مونږه سبب ووې چې د عذاب قبر سبب سو نو یو سبب داو چې د پیشاب نه ځان نه بچ کو. دویم سبب داو چې هغه یمشي بالنمیمه چغلی به کولې دغه نه څوک ځان نه ساتي بل خوا لړل چې جي پته ولګي ده که نه چې شین سیز الله له ثنا وایي او چې په قبر باندې شینکې وي که نه نو دا ثنا وایي او قبر والا الله اجر ورکوي. ته به وایې دا د پلار دین دی دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دی دی کې چې هغه څه ویلي هغه کوه که نه ځان سره خبرې کوي. بعضې قاعدې داسې بعضې څیزونه چې هغې کې عقل نه چلیږي علما وایي بعضې څیزونه خلاف القیاس دا چیز خلاف القیاس دی ته دې نه ته بل څه مسله نشي وباسلی یوازې شین سیز د الله ثنا نه وایي. قرآن مجید خو فرمایي چې
چې د کائنات کې څومره څیزونه دي، څومره مخلوقات دي، دا ټول مخلوقات دا الله ثنا وایي. کا کاڼه دی، کاغذ مکه ده، کاغذ توره دی، که نور دی، که سپوږمۍ ده، ټول دا تسبیحات وی دا الله. لیکن لا تفقهون تسبیحهم، تاسو د هغې په تسبیح نه پوهېږئ. دا تا ته چا وی چې دې حدیث نه دا معلومه شو، دې ته معجزه وایي. معجزه عام قانون نه وي چې ته ځې او د یو سړي په قبر باندې شینکي اچې او ګلونه پیچې چې دا چلوي دا چلوي. هغې له د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لاس پکار دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا ورله پکار ده. مونږ خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه رستو نه بل چاته نبی وایو او نه ته دې قایل یو چې بل څوک هم دعا کولی شي د هغه په شان. د دې دا استدلال غلط دی. د سراغ له هغې پته دا ولګېده چې په قبر باندې شینکي اچول او ګلونه اچول د دې حدیث نه ثابت شو. سم دین دی که کم کم شی بیان دی. روزانه د مسلمانانو په مخ باندې دا سپېړې ورکول کېږي. څه کېږي؟ عرب کې څه کېږي، دبۍ کې څه کېږي، قطر کې څه کېږي. ټرمپ چېرته تللی، مسلمانانو په مخ څومره سپېړې راغلې، انسان حیران شي. یعنې یو سړی خپل دین بالکل پرېږدي، یو مسلمان ښځه یو غیر مسلم انګریز سره لاس ملاوي، د هغې سر باندې لوپټه نشته دی، سنډېږي را سنډېږي ورته. دا د مسلمانانو غیرت دی، عجیب و غریب غیرت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ خبر کړو په دې، او قرآن مجید یې مونږ ته اورولو، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یهود او نصارا ستاسو نه به هغې رضا کېږي چې تاسو د هغې دین ومنئ، په دې څیزونو هغې نه رضا کېږي. د لکونو اربونو دیو له تحفې تحائف ورکړل، مسلمان له نه ورکوي. دا عجیب و غریب حالات دي. د دې یو بین الاقوامي منصوبه ده، هغې ته وایي معاهده ابراهیمي. دا بین الاقوامي منصوبه ده. معاهده ابراهیمی مطلب دا دی چې ابراهیم علیه السلام د یهودیانو د نصاراو مسلمانانو مشرکانو ان چې د هندوانو په نسبت باندې مقدس دی په هغه جمع کېږي. نو دوی وایي چې مونږه داسې ولې ونکړو چې د یو میدان کې دا ټول دینونه یو ځای شي. دې ته د ادیانو یو ځای کول وایي، تقابل نه، یو ځای کول. یو وخت به داسې راشي چې دا به مرج کړي یو بل سره، یو بل کې به نه باسي. دا یو فتنه ده. مسلمانانو په دې څومره کار وکړو، اهل علمو په څومره کار وکړو. د اهل علم خو به کار هغې کوي چې دې نه خبرې دي، ته پته هم نشته چې د اسلام خلاف څه کېږي. دی خو دې ته پرېږده دې خبرو ته چې یو ته کافر ووایي بل بل ته کافر ووایي، دې ته یې پرېږده، په دې ښه پوهېږي. دې خبرې ته یې پرېږده چې یو ته کنځلې کوي او بل بل ته کنځلې کوي. د یو قوم چې اندروني حالت دای هغه به د بین الاقوامي سازش مقابله څنګه کوي، او علمي لحاظ سره دې سره دې سو آیا دا ممکن ده؟ زاهد راشدی صاحب دا یو ډېر ښه سړی دی دې معامله کې. کم کسان چې میډیا استعمالي په کار دی چې هغه ته رسایي وکړي او د هغه آرټیکل یې لولي په دې باب کې. هغه له الله ډېر بصیرت ورکړی دی په دې څیزونو کې، پوهېږي. هغه وایي چې زه یو ځای ته لاړم، مونږه
دالته کې دا معامله چلے ده یو ځای کې ګوردواره وا یو عمارت کې دنه جمعه تو پکې د سکانو ځای پکې مو د هندوانو مو د عیسایانو مو مختلف قسمه حکم میزبان چې نو ماته اجدار څنګه لري خوښ شو ما اجدا خبره ده خدا را تو آیا چې قران مجید مونږ ته کوم ویلي چې لا تقولوا ثلاثه دا درې خدایان او یو خدای دا وسنګ یو ځای جمع کړو یعنی د مسلمانانو عقیده خو یو الہ ده ګره او د عیسایانو سره درې او د هندوانو څومره ده یو شمېر نه دی دا وسنګ ته متفق دي دا یو سازش ته د اسلام خلاف او دې کې زمونږ باید سیاسی خلق دې کې ملوث دي مونږ چې کم کال باندې ایم فل پی ایچ ډي کوله دا یې وخت نه خلق پیژنم چې دې سره اٹیچ دي د هغې نه پیسې میسې خوري او لګیا یې دې لپاره لار همواري قرآن مجید دیتا آواز کړی دی یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق اے کتاب والو خپل دین کې غلو مکوئ دا الله په باره کې دروغ مه وایئ خبره کوي نه ورته آخر کې فرمایي لا تقولوا ثلاثه درې خدایان مه وایئ انتهوا خیرا لکم دې خبرې نه منع شئ دا ستاسو لپاره غوره ده دا اسلام نه دی نه دا د اسلام کارونه دي دا ټوله بې دیني ده چې دا ټول مسلمانان یو ځای شي د دې یو بنیاد خو دغه دی چې کلمه د لا اله الا الله هغه ختم کړی شي خو یاد ساته چې کلمه د لا اله الا الله ختم شوه بیا به دنیا نه پاتې کېږي سوال نه پیدا کېږي چې بیا دنیا پاتې شي حدیث کے راضی قیامت پہ اعلیٰ غیر راضی چې دنیا کې یو متنفسم د الله قائل نہیں دا ممکن نہ ده په بار کیف کوشش کړي مسلمانانو له پکارداری چې هغې خپله ذمہ داری ادا کړي الغیب باره کې ما ویل چې غیب دا د الله خصوصي صفت دی کل غیب الله اچاله نه ورکوي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته اخودل الله ورته اخودل نو کله یو سړی وي چې فلان کی ته الله خي نو دا به دلیل غواړي کنه جناب ولې تعلق عقیده سره دی او غیب سره تعلق دا بعض عجیبه خبرې او راشي بس وی چې ولی الله وفات شي کنه او داغه فیض یعنی فایده اغستل د قبر نه دا نورم ډیر شي دا ډیر طاقتور شي دا عقیده د خلکو دي سره بس کې دا کم قسم عقیده او بل لا چې دا فیضونه د دې صوفیا قائل دي صحابه کرام خو دې نه دي واقف آیا تا چرته یو صحابي لیدل چې هغه تلی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې معتکف شوي منجور شوي سره کټګړي او چیل شوي چې ما ته فیض حاصل شي دې ته بدعات وایي دا بدعات دي خو په دې هغه څوک پوهېږي چې هغه قرآن مجید صحیح استاذ نه ویلي دا د صوفیاو کار نه دی دا طریقه جائز نه ده دا غلطه ده الله غوښتل خپل رسول ته خودل بستی مونږ ویل دا د معجزې نه استدلال نه کېږي دا عامه قاعده نه وي ته خاص قاعده وایي د پویولو دپاره به زه یو مثال درکم تاسو وپوه شئ پهغې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل بار حاجت یې پیښ شو د پاخانه پیشاب ضرورت پیښ شو موږ چې ورته بار وایو د بار تتلو ضرورت یې پیښ شو څه دیوال میوال نه و کند مند نه وه څادر ورسره نه و صحابي ته ویل هغه دوو کجورو ته ووایه چې راشي دلته کې ورته وایه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو راغواړي
هغه لاړ وینه وکړه دواړه ونې داسې را روان شوې څنګه چې انسان په قدم او په ساق راځي قدم اخلي او راځي دا صحیح حدیث دی گپ نه دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غي میاس کې کیناس ځان فارغ کو او بیا دواړو ته اشاره وکړه دواړه لاړ خپل ځای ته دا معجزه ده اوس کې اوسړی دا وایي چې ونې ګرځي ته منې ونه ګرځي دا هو ګرځېدلې دي معجزه نه استدلال نه کوي دا مو وایا چې قبر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ویل او څنګه پکې خدا هغه چې کوم دی عذاب ته الله لري کو دا معجزه ده جناب ته دې دا استدلالات موږ غلط کړي دا نه درست دا استدلال او دا زمون د علاقو کې ځان ته علماء دیوبند وایي دا هغه کار دی هغه لیکل کوي دا خو گجرانواله کې زاهد الراحیدی صاحب والد صاحب شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر رحمت اللہ تعالی علیہ داغه رائے سنت نوی کتاب دی ایک هغه د دې بشمیر جوابونه کړی حدیث دا مطلب خو نه دا خو علامت او تاسو ټول زمیدار یې په دې پوهیږئ چې یو سړی د کجورې څانګه په میانځ نیمه کې دا به زر اوچېږي که وروسته به اوچېږي زر به اوچېږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کسان په عذاب کې پرېښودل ځکه خو علامت دا خو چې ترکمې دا ما لم طی بسا او ما لم یی بسا ترکمې چې دا اوچې شوي نه وي تر هغې پورې به دي ته ارام وي نو سالمه څانګه یې پورې نه کېښوده دا اصل کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه او د معجزې دغه ټایم الله ورکړو دا یې ټایم ورکړو ځکه چې دا عذاب الله ورکوي دې حدیث باندې یو اشکال هم راځي هغه دا چې په حدیث په ابتدا کې دا راځي چې دیل عذاب په کبیره کې نشي ورکولی ما يعذبان فی کبیره سوال دا ہے چې عذاب قبر پہ ملاویږي نه به ګناه کبیره نه دا یو لویه خبره ده په دې کې دا کم خلک چې احادیث او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کوي پای کې یو اعتراض دا ومنه چې عذاب قبر پہ ورکوي نو عذاب دا خو به ګناه کبیره ای په دې وجه الله عذاب ورکوي اصل خبردارا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبره مطلب دا دی چې د خلق خیال داو چې ګیدا سو واړو ګناهونه دي دا ما يعذبان فی کبیره د خلق د ذهنیت په بنیاد ویل دي ننم خلق غیبت کول یا چغله کول دا مختصر غوندې لایټ ګناه اخلي میاس کې دا لایټ ګناه نه ده دا گناہ کبیرہ دا خلقو گمان خدای چې دا کبیرہ نه ده لیکن دا کبیرہ دا حدیث مفہوم دا دا غیب سيزونه دا دلیل غواړي الله خپل رسول ته عالم الغیب نه وي بلکې خپل ځان ته عالم الغیب وي قرآن مجید نه معلومه شوه چې الله رب العزت ته عالم الغیب ویل شي قرآن کے راضی عالم الغیب بشمیر ظاہر راغلی د بعض خلقو کتابونو کې لیکلي دي چې دا الله نه څه شی پټ نشته هغه ته عالم الغیب ویل نه دی جایز دا دې منطقيانو علم نه علم کلام ولا سو وینو دا الله نه خو څه شی پټ نشته نو څنګه عالم الغیب شو و دا عالم الغیب مطلب خدا نه مړه دے مطلب خدا نے جو ټول مخلوق نہ غائب دی نہ اللہ نہ غائب نہ دی اللہ دا عالم سادہ الفاظ کے دا ماننا نہ عالم الغیب دے او عالم الشہادہ کم سزونه چخکار دی پای باندې الله پویږي دا عالم دی
الکبیر ذات لحاظ سره لوی دی او المتعال برتر دی عالی دی کل عالم دا هغه په قبضه کې دی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل یو آیت کریمہ ولست سیدنا ابن عمر فرمائی قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآية وهو على المنبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر بعد ناس تو یو آیت ہوئے کم آیت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون سورۃ الزمر 67 آیت اولست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دارا چاہے ممبر بانے قرآن خیخ اور ممبر بانے احادیث خیخ نانو رے گئے پیشہ پہ ممبر لمر اڑے گا پا ممبر چے کم سڑے کینی ناغا دا اللہ و دا دا رسول نمائندہ دے چاہ عالم نمائندہ نہ دے چلے دا عالم رائے پیش گئی دبل رائے دے پیش گئی دبل گپے ملگ رہے دا اللہ جماعتنو کے دا قرآن درس نشتا دا حدیث درسون نشتا البتہ یو کتاب لکلے شعر ہے آگے نٹول دا سے راتاوی کی طرح دا گوین دا آگے تا زگا کینی چے پائے گے وہ سخت خبر نشتا پائے گے دا شرک نہیں نشتا رہے پائے گے دا بدعات نہیں نشتا رہے پائے گے وہ صرف فضائل و کمالات بیانے اچھے کم خلق کینی ورطا ناٹول ناپوئے وہ کم دے ناپوئتائی التبا خلق ڈیری کم دے عالم سمجھداری التبا خلق کمی فرض موز کے خلق ڈیری ہو کنا تراؤ پا ختم کے خلق ڈیری تراؤ پا ختم کے خلق ڈیری بولے ٹول پوئی گی کنا یوم نہ پوئی گی دسترنا غافظ سے پاک اخبر الفاظ ہم نہ پوئی گی جسو ہے صرف حق چرطرا ہی پایبان خلق رایو شی دا زمونگا قومی مرض دے ناپوی خلق کتار سمرہ کے سبت جوڑ شی پوی خلق پکار دے چاہی اللہ پی جنی داغ رسول پی جنی داغی احکام پی جنی شرک پی جنی توحید پی جنی سنت و بدعات پی جنی رسم و رواج پی جنی پوی خلق پکار دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آیت کریم ہوئے چے والسماوات مطویات بیمینہ اسمانو نبا دا اللہ پخیلاس کی ران غال شوی اور اللہ پاک دے وہ پور ترے دا غسنا چی دیئے شریکان کئی دے وے نبی او فرمائل قال اللہ تعالی اللہ فرمائل دی انا الجبار جبار دا خو مخ کے منگا اسماء حسنہ کے ویلے دے جبار اصل کی آگے وہ نہیں توئی چیتا رسائی ممکن نہیں ترہ پختو جبر نہ دے ہوتا ہے جبار آغازات چاہ کنٹرولر دے ہر چیز دا آگا پہ اختیار کے دے آگا ترہ ہر چاہ رسائی نشی کے دے آتے جبار ہوئی اور دوے میں ویل انا المتکبر اللہ فرمائل ذل ہوئی کہ ان کے اور انا الملک زبات شایم اور انا المتعالی متعالیم یعنی قرآن کے چکم متعال راغل دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغے پخپل حدیث کے پیجن گلو اکڑا چدا دا اللہ نم دے و دا اللہ صفت دے یمجد نفسہو اللہ دخپل زان برتری بیانو لخ بیا ابن عمر فرمائی جعل رسول اللہ علیہ وسلم یرددہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رب العزت دا کلام بیا بیاوی یرددہا دے بیا بیاوی بیا بیاوی حتی رجف بہ المنبر تردے پورے چاہ ممبر چکم دے آغا پاگئی گویا کے زلزل رالخ اخذید رجف حتی زننا تردے پورے زمون گمان داو چانہو سیخر بے چا شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درے ممبر نا دیسر را پریوزی دادا اللہ صفات دا چکم زلطہ ورننوزی ہو کم انسان پدے پوشی سوال نہ پیدا کی گی چاہ کے تکبر راشی اکلوی راشی
بلکہ کم سڑے چې خپل رب پیژني او متواضع اب عاجزی کوونکی لوی د هغه خوا کې هم نه تېرېږي، نه علمي لوی، نه د اولاد په بنیاد لوی، نه د دبدبې په لحاظ باندې لوی، نه د مال په لحاظ سره لوی. دا راځي په هغه چا کې چې هغه د الله ذات نه پیژني. او الله رب العزت په دې سورۃ بنی اسرائیل کې یو آیت کریمه فرمایله ده، ایک داوی انسان ته ویلی دی چې تک دنیا کې ګرځې ژوند تیرې نو مہربانی کوا گزارے والے ژوند ته رہو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې ګرځه کړه او داسې ګرځېده لکه ته به وایې چې دی گویا کې اترایې کې کوزیږي. یو خو چړایي که نه، چړایې کې سړی بر ځي، اترایې کې سړی لاندې ګوري، ښکته ګوري، دا د عاجزۍ هغه تللي. نو هلته څه فرمایي ولا تمشي فی الارض مرحا، بعضې خلک ګرځي مرح لوی کوونکي اوږې یو ښکته کړي یوې بره کړي، او د لویې څه بعضې آثار به وي پکې، چا ګوته کې چاویانې ورکړي، کړکړې جوړ کړي، چا په دې ځای څادر راچولي ځان له ورپسې ښکته راښکې شي. بې شمېره حرکات دي، بس داسې مه ګرځه. لا تمشي فی الارض مرحا، متکبرانه چال باندې دنیا کې مه ګرځه. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ته نه ځمکه شلولی شي او نه د غرونو دنګوالي ته رسېدی شي. په دې کینچا تانۍ سره تلو د دې مقصد څه دی؟ او د مسلمانانو صفت یې لیکلی دی په سورة الفرقان کې چې عباد الرحمن هغه دي چې یمشون علی الارض هونا، یمشون علی الارض هونا. مشی تلو ته وایي په ځمکه چې هغې ګرځي آرام آرام سره ګرځي. د آرام دا مطلب نه چې د ځانه مریض جوړ کړه، مریض ځانه مه جوړوه، چاخ چاخ لړ شه، خو مستی مه کوه. داسې مه ګرځه چې د هغې لویي ټپکه وشي چې دی څه لویي کوي. سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه یو ځوان ولید د بیمارانو په شان ګرځېده، نو تپوس یې ته وکړو چې ته بیمار یې؟ ته ومه به دې شي؟ هغه یې نه دي، ما ته اوس نه دي شي. ورته یې چاخ څه تا ځانه خالص بوډا جوړ کړی. ځوانانو له چست تلل پکار دي، خو لویي کوونکي نه. د لوی تعلق د انسان زړه سره وي، په دې هر انسان پوهېږي چې دا زه کم چال باندې ګرځم دا زما زړه کې څه راځي په دې چال، آیا لوی ده که لوی نه ده؟ نو کله خو مشي دغه معنی ده او کله د مشي معنی ده ژوند تېرول. عباد الرحمن هغه دي چې یمشون علی الارض هونا، هغې ژوند تېروي په ځمکه باندې د عاجزۍ. یعنی انسان به د چا په مخ کې د یو ملګري مسلمان په مخ کې تکبر د غرور نخرې نه کوي، نه عاجزۍ سره به ژوند تېروي، مزېدار سموتلی ژوند به تېروي، په چا ته به تکلیف نه ورکوي. نو بارکه متعال دا الله اسم دی، قرآن کې یو ځل راغلی دی او احادیثو کې د دې ذکر بې شمېره ځایه راغلی دی. کوم حدیث چې مونږ وویل د متعال په باره کې دا د مسند احمد دی. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.